سلامونه ملګرو. کله چې ما غټ لیسن جوړ کو نو ما خپل ملګري او خپلوانو کې راتلل، رشتہ داران هم راتلل، هغوی سره ما رابطه وکړه چې لکه ما لیسن جوړ کو. او دا وخت کې ما ټیکسي چلو، موټر به مې چلو. ما لکه لیسنس مې جوړ کړ نو که چې د ډرایورۍ چانس ما سره راتله نو ما بیا وایه. او اوس لیسنس هم راسه شته دی او ډرایور کارډ ورته وایي هغه هم راسه شته دی. نو ډېرو ملګرو چې کوم دی دا مشوره به کوله، ویل لکه ډرایوري خو را چانس نه راځي. او زه چې راغی به درته ووایو مطلب که چانس به راتلم نو چا به څه غږ وږ نه کوه، پوه شوې. په سعودي عرب کې خو نن سبا په 2025-26 کې چې کوم منافقت شروع دی که نه، نو دا چې کوم دی په یو ملک هم نشته دی، پوه شوې. او بیا دلته خو دا خبره هم شوې ده که نه، وي نفسي نفسي ده، پوه شوې. نو څه نفسي نفسي ده او څه چې کوم دی بیا زموږ دا خلک ماشاءالله نو دوی بیخي سترګې بدلې کړي. نو په دې کې زما خپل یو نږدې رشته دار هم راتله، اوس یې ګپ شپ مې ورسره ډېر زیات و. نو هغه ته مې ویل ملکه څنګه چل دی، مطلب زه ګاډی ډرایورۍ باندې که مې ملاوېږي چانس راځي نو بیا وایه زما څخه لیسنس هم دی او ډرایور کارډ هم دی. هغه ما ته په جواب کې وویل چې څه کار دی چې 8 میاشتې به ته له ګاډي څه ګرځي، 8 میاشتې به ته له ګاډي څه وګرځي او د ډرایور څه به هسې وګرځي. د هغې نه بعد به چې کوم دی ته لږ ډېر چل به دې زده کړی، بیا به تا ته چې کوم دی چانس راځي د ډرایورۍ. نو ما چې 8 میاشتې زه له ګاډي څه ګرځم نو دا خو 6 زره چې کوم دی زما په اقامه راځي، دا یو اقامه به زه له جیبه تازه کوم. دا څه پخوانی هغه خو نه دی چې مطلب په کلونو کلونو به چې کوم دی ګرځېدې او چل به دې زده کوو. اوس خو تا ته ښه پته دی دومره ټایم شارټ شوی دی چې هغه ګنټو خبرې ورکې شوي دي، سیکنډونو ته چې کوم دی خبر راغلی دی. که په وټساپ د چا ته د 30 سکنډه زیات وایس وکړو نو هغه وایي مړه وي دومره غټ وایس دی وکړه، پوه شو موږ سره ټایم نشته، 5-6-7 سکنډه به زیات وایس هم دی که دومره ټایم نشته. او ظالمه ته ما 8 میاشتې پر چې کوم دی راکاږي او هغې نه بعد هم بیا پته نه لګي. نو مطلب دا چې هغه خو به دغه وس و، هغه به دغه وس و، هغه به کېدی شي دا سوچ و چې دا لږ چې ته ګاډي ته ونه خېږي او 8 میاشتې به زه یو کس نیمې راکاږي راکاږي بیا به چې کوم دی بیا به شرمېږي. سعودي عرب دی اشنا، دلته چې کوم دی په خپل سر بار سکې لیسنس مې شکر دی جوړ کړه، پوه شوې. او نه چا سره مشوره نه ښه او نه بده، لیسنس مې راواغېسته. تقریبا چې لیسنس مې څنګه راواغېسته نو مشورې خو به ډېرې کېدلې، چا به څه ویل چا به څه ویل، چا به ویل ځان پې وزګراوه، چا به ویل جیب کې سنبال کوه، چا به ویل زه ستا له ستا لیسنس دې پیسې وګټې، چا به څه ویل چا به څه ویل. خو مړه ډېرې خبرې به کېدې. او پیره زه تېره کې چې کوم دی یو ملګري سره تللی وم مدینې ته تللي وو، چې رالم نو څه ډېرو کسانو ویلي لکه ګاډی دې کوم ځای ودرولی دی او ډرایور راغی لکه ډرایور داسې او ډرایور هغسې. او خیر خبرې خو چې کوم دی ما هېڅ خبره نه ده، خبرې به کېږي. نو تقریبا چې زیات نه زیات یوه میاشت به ما سره لیسنس په جیب کې نه و پروت و. زاړه ډرایوران دغه په کمرو کې ناست دي، ما سره به یوه میاشت چې کوم دی لیسنس نه و پروت و. الحمدلله الحمدلله یو ګاډي ته رالم او هغه چې کوم دی یو کس صرف یو 20-25 ورځو لپاره ما ته پرېښی وتلې عمرې ده چې هغه راغی د هغې نه بل ته وختمه، بل اقامه نه تازه کېده، مسله پکې وه، هغه مې پرېوسته. اوس مې دا درېیم ګاډی تاسو لیدی شئ، وګوره 10 ګیره لمبه. الحمدلله الله پاک لاک لاک شکر دی، پوه شوې. او تنخواه هم ښه مزېداره تنخواه ده، کار هم ښه مزېدار کار دی او لیسنس هم راڅخه ماشاءالله ښه پوره من پروت دی په باټوه کې، پوه شوې. وخت ورله راغی تقریبا چې د 2 میاشتې تنخواه هم پې زما نه راغلې په لیسنس، زما بې پیسې هم کمې راغلې وي. الحمدلله لیسنس هم راسه پروت دی، په کار هم یم. او چا چې به خبرې کولې او چا چې به خنداګانې کولې زما څومره خیال دی هغه را په کمرو کې ناست دي. او چا چې به ویلي 8 میاشتو کې به ته چل زده کړې که نه نو هېڅ مې ورته نه دي ویلي او نه مې ورته څه د غږ وکړی دی. خو صرف دومره ویم که نه چې بس دغه وس یې وه، پوه شوې. سعودي عرب دی دلته چې چا سره لیده غونډه کې نیکي وکړه ده که نه د سړي زوی وه نو یېرېږي به ترې نه، پوه شوې. او که بد دې ورسره وکړه د هغه هم ترې نه یېرېږي. نو کوم ملګري چې نوي راځي او لږ ډېر استاد دي که نه او چل ورځي، ما خو وړوکی لیسنس هم جوړ کړی دی، غټ مې شکر دی جوړ کړی، دواړه مې پټرۍ جوړ کړي دي. نو ډایرکټ چې کوم دی اول پټرۍ ورځي، پټرۍ د لیسنس هم جوړوي، پټرۍ ښه په سور لیسنس هم جوړولی شي، تعویض هم پکې نشته دی، صحیح ده. او کومه ټرۍ چې ګرانه ده مطلب کمپیوټر او غټه پخه ټرۍ نه، هغه چې کوم دی 10 لاک دي، 100,000 به ته چې کوم دی نارې وکړي مکتبونو مخې ته هلته پې ورکوي. موږ د خپل پې پیسې زیاتېدلې دي، خو زه هغه وخت کې ناپوهتیا وه. نو لیسنس غټ واخلې او چانسونه د خدای بلا راځي، ښه دومره چانسونه راځي که نه چې کوم ګاډی تاسو شلی وایي هغه ورته میلاوېږي. لومبي ځل نه پکې خیر مشکلې راځي، د مسلې به پکې راځي، څوک به څه وایي څوک به څه وایي، خو چې چا څه ویلي بس ټولو ته ښه کوئ او تاسو ټول به صحیح لګئ، چا ته هم دا نه وایي چې ته بد لګئ، پوه شوې. ما چې په دیره کې کم نه کم تقریبا چې 2000 روپونه به زیاته 2000 بچې ته پاتې کېدې، خو ځکه کار به ونه 2000 روپۍ تنخواه به راتله په 2000 کې به کم نه کم 1500 د کپیل لاړې 1500 به د کمرې راغلې، 1000 چې کوم دی هغه به یا بچت شو یا به نه شولې، پوه شو.
او دا د ګاډو تنخواګانې الحمدلله 3-3.5 روپۍ تنخواګانې د غر د ښه کار پرې کېږي. نو کوشش وکړئ کوم چې نوي کسان دي نوي کسان به خامخا ګډ وډې پوه شوي زی پیسې هم دي خپلې خرچې مرچې لکه کارونه هم دی ډېره مزه یې نه خو ځان لنډ تنګ کړئ یو لیسن جوړ کړئ که وړوکي هم جوړوه هم ښه ده او که غټ هم جوړوه هم ښه ده لیسن جوړ کړئ او بس لیسن چې م جوړ کړم نو جیب کې به یې کېدی دا به نه وه چې لیسن زما جوړ کړو هېڅ فایده یې ونه کړله وخت به راځي لیسن سره انشاءالله تعالی وخت راځي صحیح ده الله خوشحاله او کامیاب لره ډېره زیاته